یو ولی الله ناستو نو هغه نه یو کس راغی یاره چې دعا راته وکړه ډېر زیات غریب یم پتن مې صرف دا جامې دي او نور را سره هېڅ شته هوا ته داسې وګورې هلکه ته خو د ما ته کروڑپتي ښکارې راته څه ګډې وډې وایې چې زه غریب یم دې ورته ویلي تاسو جوړ غلط شوی زه مو نه پېژندم وی نه ستا د نیکه دا نوم دی د پلار دی دا نوم دی تا خو زه پېژنم وي او دغه یم خو زه ګورې ما سره څه نشته ډېر خوار یم دغه دوران کې نور خلک د مسلو د تپوس لپاره راغلي وو دا ولي الله دغه خلکو ته متوجه شو او اخره کې دته مخ راواړو چې دی غافله شو اوس د الله پاک د نعمتونو احساس یې ورته مخې ته راوستو ورته یو پاټي را سره راغلی دی د هغو سترګې په کار دي د څه د خیال لږو دا سترګې درنه وباسو تا نه د یو کروڑ روپۍ واخلم او ورته په خندا شو چې یاره زه خو د دعا دپاره حاضر شم ته ما پسې خندا کې او دا ته څه ګډې وډې وې یو کروڑ نه چې 50 کروڑ راکړي یو سترګه هم نه ورکوم دا سترګه به زه څنګه وباسم یاره وي دا سترګه دونه اهم شی نه دی دی غوږ ته به راشو دا غوږ به درنه لرې کړو یو کروڑ روپۍ به ترې والم وي د غوږ دا اثر هم په کروڑ نه ورکوم لاس ورته یاد کړي خپې ورته یاد کړي پوزه ورته یاد کړي یو اندام ورته یاد کړي ګوتې ورته یاد کړي په کروڑو روپۍ هم نه یم تیار نابوزر ورته وایي تا ته ما نه وایي چې ته کروڑپتي یې او ته ځان ته غریب وایې ته ما ته دا ووایه چې د سترګو دا کم د کروڑو روپو سترګې تا ته چې الله لګولي دي د دې بدل نشته د ژبې بدل نشته د غوږونو بدل نشته د لاس او د خپو بدل نشته د زړه او د دماغو بدل نشته نو چې د دې بدل نشته او نه خرڅې نو معلومه شو چې تا سره ډېر قیمتي اشیا الله پاک په دې جسم کې فټ کړي نو ته غریب ځان ته مه وایه تمامه دنیا یو طرف ته خو الله چې ستا په دې جسم کې کم نعمتونه فټ کړي دي ګوره د دې په بدله کې د دنیا د دولت هم هیڅ ته هیڅ هیڅ شی نه دی شیخ علي المتقي الهندي رحمه الله یو واقعه لیکلې ده چې یو بزرګ و د هغه په زمانه کې یو بادشاه و په دې ګېډه باندې درد راغی او دا ګېډه وپړسېده هوا یې نه خارجېده او چغې والې چې په سترګو مې تیاره د خلکو هوا مې نه خارجېږي او خراب یم ډاکټران طبه یې روغته هر ډاکټر وله د معدې بهترینه دوایي ورکړه چې معده یې اوس پسته شي قبض یې ختم شي الله حکم نو کړی د هر ډاکټر دوایي ناکامه شوه او دې په چغو سرو سره اخر کې اعلان وکړو چې خدای د عالمانو ډاکټرانو تاسو نه خو څه نه کېږي خو دا اعلان کوم چې چا زما د دا تکلیف لرې کو نو دا کرسۍ دا تخت د هغه شو د ملک دا سرحدات هغه شو د هغه زمانې بادشاهان ډېر مضبوط یو خو نن سبا دا بادشاهان دي په صابون ولاړ هغه صابون هم د بل چا په لاس کې هغه زمانه کې بادشاهان مضبوط یو بزرګ ته پته ولګېده چې د په دربار خوا کې اوسېده هغه خپله کونټۍ راواغسته او راغی ویل ښه شو بادشاه سلامت دا اعلان یې چې کړی ویل هغه د ډاکټرانو په منځ کې پروت دی ویل یې راولې مال او ده د الله نه دعا وکړه او الله ته یې وژړل او په دې ګېډه یې ولې لاس راکړو چې بس درست شي هغه ګېډه یې سپکه شوه په سترګو یې رڼا شوه د خوشحالۍ اوښکې راتوی شو او دې په چغو چغو جاړې ووایي چې الله دې تعالی اجر درکړي د دې غټ تکلیف نه دې خلاص کړه نور خو زه څه نشم کولی خو دا وعده مې چې کومه کړې په دې قایم یم دا خپل تخت نه راکوز شو دا تخت هم ستا دا کرسي او دا ملک هم اقتدار هم ستا هغه بزرګ وغونته خپله عصا کونټۍ راواغسته روان شو او ده ته د دنیا هغه قیمت وښو هغه بزرګ ورته وایي وی هغه ملک دې تا ته مبارک شي چې د یو بدبودارې هوا قیمت لري تا یو بدبوداره هوا خارجه شو د هغې په بدله کې د ټول ملک ورکوو نو دا ملک دې تا ته مبارک شي الله پاک زه مالداره پیدا کړی معلومه شوه چې الله پاک ستا په دې صحت کې کوم نعمتونه ایښي دي د دنیا هیڅ قسمه دولت د دې نعمت مقابله نشي کولی خو تاسو چېرته سوچ کړی دی د ناستو کسانو کې نن شپېله چې لاړ شئ دا سوچ پکې شي یا الله زه خو ستا ډېر نافرمانه بنده یم کمزور یم یا الله تا ماله دا سترګې راکړي دا غوږونه دې راکړي دا ښکلی جسم او د صحت خیال ساتل دا ګورې د اسلام اصول دي
حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ولنفسک علیک حق، ستا د نفس په تا باندې حق دی. د صحت پته هغه چاته لګي چې بیا ورسره د صحت نعمت نه وي، بیا ورپسې جاړي خو بیا نه میلاوي. زمونږ د بعضې مشران بلډ پریشر به وي او شوګر به وي، او چې د اتوار راشي ګړی ته به وګوره لکه کلي کې نن 3 ودونه دي او 3 غوری به وخوه، او بیا چې ورته ووایې بېپالي مه کوه یاره مرګ په نیټه دی وي. دا هر څه په اسلام باندې ورولي او په خپله دا والې تالې کوي. د خدای د عالمه تا باندې بیماري راغلې ده، دا بیماري م یو نعمت دی او د دې نعمت شکر دا دی چې ته پالو کې او الله درته پکې در یاد شي. نو چې بېپالي کې کېدای شي الله پاک دې په دې باندې د قیامت په ورځ راټینګ کړي چې تا د خپل ځان ولې ضایع کړی دی، د جهنم ته ورځه بیا به څه کوې. او پال کول خو د احادیثو نه ثابت دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام سره یو طرف ته لاړ، یو ځای کې دعوت شو، دې د بیمارۍ نه نه ویښه شوي، نو هغه ورته کجورې کېښودې خرما. نو چې علي صاحب کجورو ته لاس کړ، پیغمبر علیه السلام ورته وویل علي کجورې مه خوره دا تاله نه دي ښې. علي صاحب لاس وروسته بیا هغې ورسه بله کانه تیاره کړه، حلوا ویا چې هر څه ورته علي دا اوس خوړی شي ته. نو بیا علي صاحب هغه وخوړله. د دې حدیث ته دا مسله ثابته شوه چې پال دا کول پکار دی چې بیمار شي. زه یو ډېر لوی عالم سره ناست وم، د هغه شوګر و. ما ورته چې شوګر هم څه دی؟ ما ته یې مولوي صاحب ډېر لوی نعمت دی شوګر. زه یې حیران کړم، ما یې شوګر خو تباهي ده، دا څنګه نعمت دی؟ وی د شوګر په وجه باندې زما په خپل وجود نظر دی. وی زه بېکاره خوراک نه کوم، بې وخته خوراک نه کوم، فضول خوراک نه کوم. وی د هغې په وجه زما صحت ښه دی او الله راته په یاد وي. دا نعمت نه شوه؟ یاره زه حیران کړم. بلکل نو هغه بیماري نعمت وګرځوه او دیم نعمت